بسم الله الرحمن الرحیم درنو خوږو قدرمندو کتونکو د وخان جانان مودا واسطه تاسو په خدمت کې د پنځپیر د مدرسې نه کوم چې تاسو پته ده چې د قرآن انوارات د زیزنه د دنیا ګډ ګډ ترسي الحمدلله خوش قسمت یم چې نن را سره دغه غټي مدرسې مشر محتمم د قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر صاحب رحمت الله فرزند شیخ القرآن رئیس المفسرین مولانا محمد طیب طاهری صاحب هغه سره ناشته قدرمندو دنیا په لحاظ باندې خلکو مهنت کړي او محلونه جوړ کړي او تلی نن نوم سکنا اخلي او که د دین په لحاظ باندې چا مهنت کړي نن نوم د نوم سره رضی الله تعالی عنه وي نشته ژوند دي خلکو سره مینه کوي بیا دا غي نرستو خلک اغم تر دا دمه پورې خلک دا غي ډیر په ادب سره په احترام سره نو مخلي موجوده دور چې د فتنو دور دی د بدعاتو دور دی د رسوماتو دور دی خلک د اسلام درانه ډیر زیات لري شوی په دغه دور کې د قرآن اصل حقیقت د قرآن اصل معنی د دین قرآن سنت د اشاعت لپاره د اشاعت او توحید او سنت په نوم باندې چې کوم تنظیم دی د هغه په ذریعہ سره د قرآن پاک علم خلق ته رسول او سنت خلق ته رسول د دې دومره لوی بیړه په سر باندې غسیده مننه کوم چې غیر لټیم راکړه ټول ناول جی ډیر زیاته مننه تاسو دومره مصروف وخت کې ټیم راکو وطن نیوز لا د ټول اول برته د خپل ذاتی ژوند باره کې وای چېرې علم هم د کم ځای نه وکړو او څه مصروفیات مو ژوند کې څه خوښ وي او زیاتره ټایم په څه کې تیریږي بسم الله الرحمن الرحیم هر څه مخې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دوره لرې نه نګرای نه دا پروګرام جوړ کړی دی او راغلی د ملاقات لپاره او د ماهانه درس اورېدو لپاره نو تاسو ټول ډیر مشکور یم او د زړه د کومې نه تاسو ټول ته هر کله او خوش آمدید وایم او تاسو پر راتلو خوښته زه ډیر زیات خوشاله شوم ځکه په دې دور کې په دې وخت کې مفاد پرستای دور دی او هر څوک مفادات دنیاوي پسې ګرځي تاسو خالص په دینی جذبه باندې او په دینی مینا او په دینی محبت راغلی نو زما هم داسې ملمانه ډیر زیات خوښي او په داسې ملمانو باندې زه خوشاله یم نو تاسو پر راتلو ډیر خوشاله دویمه خبره ده چې زمونږ خاندان چې نو دا غجټ پښتانو جی جټ پښتانه چې جنگونو جګړو والو پټو والو یو والو هغه وو جی جی زمانی که زماور نیکه دا ټول چې نوغه زمیدار خلک تیر شوی زما د نیکه چې وو او نیامي نوغه دواړه ډیر دیندار او زما نیکه چې کله وفات کېده نو زما نیاتي وصیت وکړ چې کما پس خیرات کې نو زما په دې بچو باندې ولګي چې د علم وکي دا به ما پس خیراتی نو زما والد صاحب علم وکړ هغه زه یتیمم وړو کې مو پلار مې مړ شو نو زمونږ چې سو زما ترونو تقسیمول زما د پلار یو کوټه صادر او هغه کوټه صادر په هغه زمانه کې ډبل صادر وو جی ما هغه په سر کړو یخ یخنی و زه اجرا کې ناستو مدا مخامخ دا چې را کوزیږي زمون خاندانی اجرا ده تر مې دا سکټ کې ناستو او یو مولا راغی وی زما تر ته وی چې د افلانی غ صادر وی زما تر ورته وی چې هغه خو دې زوی په سر کړی دی وی چې نه د مړی مال خو بدای نه لی ازمنګ دی نو یا تر مې راغی وی ما نه صادر غستا ما نه ورکو نو خیر وی تر نه په زور واغستا غلې ورک او هغه ته دا نه وی چې دا وړو کې دی وته پرې د خیر دی او صادر خو خوشاله په سر روان شه وی ما پړ کې وی چې دا څنګه دین دی کدا دین دا ما ته منظور نه دی چې ما علم وکړو ما ته پته ولګی دا چې دا په دین کې نو یتیم مال خړو ته خو الله ور ویل دی نو ما چې کله قرآن وی حدیث می وی کتابونه می وی زر عالم نو ما د بنیاد نه کار شروع وکړ نو زما والد څخه کاروباري سړی و زمانه کې زمون کاروبارونو جیداد دی د مدرسې نه خو زمون جیداد دی سړک نه په لپټی دی دی په لپټی دی د مدرسې د زم سره خپل ذاتی زمون خپل ذاتی ځای دی اوس ول ما خپل زما زوړ کور چو کم دوه کناله امه مولا ور کړی امه مدرسې سره کو مخامخ چې زما کم پټې دی د نیکه د وختو نو هغه مې مولا ور ک په ابل کال مې اعلان وکړ
او چې سره نه کیږي نو هم په خرچه کوو دا کو نو او داسې د عام مدرسو په شان ته زمونږ سفیران او چاندي او دا سیستم هم نشته څوک په خپل امداد کوي نو کی راولېږي او چې څوک نه نو موږ چاته ځان نه ذلیل کوو د چاندي لپاره یا سوال لپاره یا سفیران ګرځول یا په خپل بهر ملکونو ته زلاړ شم ما چاته چاندي چارې نه دی ویلي خلک تاسو کې څنګه راغلي و هم چکر لراغلي او چې عربو ته ما عمرې لراغلي خو لکه دا نو ما چې زدي لراغلم چاندا وکم یاده او نه مې دغه اراده یې او مینه خلک کوي هر څوک مینه کوي یو بل سره منګه کو منګ سره هم کوي دا تاسو مینه کړی چې راتلې ځان سره هم مینه کړی تخفه هم راغسي غوړی هم راغسي نو زما والد صاحب چې له مو کا راغې نو هغه د خپل آمدن درې سي کړی یو حساب په کور لګولا یو به په طالبانو لګولا او یو باندې باغ کاپیان کلمونه دا غستلو د کلی لکان به را جمع کول هغه ته به قرآن خود چې کلی کې اصلاح شو نو دا غي نه بعد بیا د والد سے بهر کار شروع کو هغه اول ځان ته کلی سمول غواړي چې کلی سم شو اوس الحمدلله په دې کلی کې تقریبا 60,000 آبادی ده په دې کې یو تنظیم مخالف ده عقیدې نشته ټول خمرګری دي او خطا او خو خدمت د طالبانو د علماو کوي د ټولو ته پته په یو جماعت کې ک زنانه دي کناری نه دي او کمی کوسیله چې چړې نه دي نو هغه موږ له ګیله را لګي چې موږ کوسیله چړې نه راځي وظیفه نه وړي انداسې سم دي نو زما والد صاحب هغه اصلاح د عقیده ولو کړه او ورسره بیا د سنت بیان او د بدعت رد شروع کو خدای رستو شروع کو هغه وی اول د سړی عقیده سم کنه بیا د سنت او عملو کی که په سنت او عمل کوي عقیده خراب وي نو هغه نه منزوريږي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وی عمل کړو خو هغه ته بمګړان دي شو هغه بمګه غبار نستلې وګرځو ځکه عقیده سم نه و بیا زما والد صاحب زمانه مشران رونو نو هغه ته په خپل کتابونه شروع کړ خو دا الله خپل یو تقسیمي هغه یو فوج ته لاړ بل ترانسپورټر شو بیا زما خپل شوق چې زه علم وکم نو ما به پلار ته وی چې زه طالبګرای لازم هغه به تسکول وایا نو چې لاسم ما پاس کو بیا راته اجازه وکړه نو څه کتابونه ما کلی کې ویلیو بیا دا غي نه بعد زلړم د ملکان کې وزاید سرکای اول د سرکای بابا او الله دې وبخي نو هغه سره ما درېم کال تیر کړ صرف نه هوا دا مال ته پورا کړل هغه زمانه کې د درجه مرجه نه وي دا اوس راوتی دي بیا هغه نه پس دې نو زلړم ویسا ته هغه نه پس لړم پټن ته کوهستان ته پټن بیا لړم ګجراوالي ته هغه نه مخکي بیا پټن ته بیا دور حدیث مې دلته تقریبا 12 کاله ما طالبګری کړی دا بیا او پورا علم وکړو او حدیث او قران دا مې د پلار نه ویلي او دلته یو استاد و زمونږه باچا صاحب داغه نه نو بیا غنه بعد درس او تدریس شروع شو بسن 87 کې په کومه ورځ چې ما سند واغس نو په هغه ورځ ما واده ومو په هغه ورځ ما د پلار نه بیا ته کړو او د سن 87 نه تر اوسه بس هغه درس او تدریس ته شروع دي اوس هم د ژوند شپې ورځې څنګه تیریږي د ورځې یقینا تدریس لبم ټیم ورکوي ذاتی دغم دي مشاغلوم دي نو وخت خپل تقسیم څنګه کړل ما خپل ژوند داسې تقسیم کړی دی چې د سحر نه چې زه سبقونه وم طالبانو ته د مدرسې سبقونه چې پوره شي بیا غي نه پس زما خپل سکار پسې دنیاوي کارونو پسې او چې کله جلسه او پروګرامي نو بیا غي لازمه هغه نه چې راشم نو بیا ما سلطان لغون ته کتاب وګورم او د کېګم وختي دغه خوب راځي ستړی شوی ما په دې کې زه داسې کله کله وخت وباسم چې د سین په غاړه مې او ځای دی الته لاړ شم چکر لا دلته مې او بل ځای دی باغ دی غي ته لاړ شم باغ امان نو هغه ذهني ریفریشمنت لپاره زه دا لازمان وخو باسم هغه سره زما صحت ډیر ښه او دا سم کوم چې صرف هغه په یو طرف رواني بل طرف مې پرې خو دی دنیا هم ګټم او د دین کاروم کوم د دې مدرسې حواله سره راته وای دی وخت د دې آبادی سمره دا په دې کې تاسو طالبان سمره دي او په دغه طالبانو کې کوم چې تاسو مخکې درجو ذکر وکړه سمره کلاسز وی سمره کیپاسټي دا د دې ځای سوره طالبان پکې راتلی شي او د وخت کې دي سمره زمونږه مدرسه اصل چې وا اول نه صرف د قران کریم درسو چې به زما والد سے په 10 شعبان شروع کو په 27 رمضان به ختمې ده بیا مرګي راجم شو زما والد سے ته وی چې دوره حدیث شروع کا
نو زما والد صاحب ورته وی چې هغې له خو به بل مولا هم پکاري نو مولا له به بیا تنخوا هم پکاري ځکه به غریب ما پابند کړی نو زه خو چاندې نشم کولی ملګرو وی موږ به امداد کوو خیر دی او دغه به نو زما والد صاحب ورته وی ټیک شو نو هغه دوره حدیث شروع شوه بیا چې والد صاحب وفات شه نو د هغې نه بعد ملګرو ما باندې زور واچو نو ما د افتا کورس او ورسره کتابونه درجې هغه شروع کړې استادان اوس موږ سره 14 استادان دي او په کال کې چې تقریبا 1500 پورې طالبانی او په رمضان کې او په شعبان کې او شوال کې پر شعبان او رمضان کې تقریبا 50,000 کسانی 50 دا ټول سلوي سترازي درس چې به ټول دا وش په ترازي درسي او 50,000 کسانی بلکې په نیټ کې حسابونه بیا په لکونو نه زیات دي جی جی دا خو هغه چې هغه په مکاناستي درس تا قرآن وته پروتي جی جی نو نارینه او زنانه هغه 50,000 ترسي حالیا موږ ګورو چې دارالعلوم د دې کې خوا کې مثلا ډېر غټ دارالعلوم دی هغه تمالي ستونزې را لې هغه چاندو د لپاره په مختلف ځایونو کې وګرځیدل تاسو د دومره غټ نظام چلوي د دې منیجمنت څنګه کوي دې کې نو استادان دا تمه کوي چې موږ له تنخواه او موږ له پیسې او نه زدا دغه کومه چې ګنې دی د پوره کول غواړي نو چې کله زما لاس راشي نو ورکوم والله چې ني نو بس هغه هم دغه په انتظار ناستي خپل کارونه هم کوي او سبقونه هم وایي دویم دا دی چې زمونږ د پښتو کې یو متل دی وایي میروس په خپل وس پړه دی نو موږ خپل وس ته ګورو ما چې څه کرایې او دغه راځي د هغې نه هم څه جدا کوم هغه په مدرسه کې لګوم کور والا چې زکاتی صدقې خیراتی نو هغه په مدرسه کې موږ لګو او الحمدلله برابر ونی کار روان دی ډیر وې منګه نه او دا چې برابر رواني به دا پوره یې نو دا حالات دی راغلی چې کله رال نو استادان ته هم چې چوټي دا طالبان ته هم چې لکه 15 کا صفات چې در سبق وامه نور ته نشم ویلي او چغې نشو حاله چې قرضې دی ولا یو شابه یې امدادو کوي ولا یو مرګرو ته شابه کتا سره یې کنه پیدا کوي راولېږي بس او کوي جو کی امداد د کوي جو قسمت پیدا موکې نه پیدا واخلو زه هم نه غواړم چې خبر بس کو ډېر شي سوالونه دي چې منګم غواړو چې منګه خبره چې دینو دغه کله مونږ تر ورسېدلو ناظرینو ډیماند په غیر غلو یو تقاضا ده چې د وخت سره سره د دینی لحاظ سره نوې مسلې راځي دا غي باره کې واضحه دغه کې نوې د ریسرچ او سړې خبره کوم تاسو چې کوم دلته افتا کم کسان کوي د نوې موضوعات دي نوې د دور تقاضې دي هغه حواله سره هغه سړې یا تاسو په هغه کې د ریسرچ حواله سره سب پروګرامونه دي تر دا وخت هم سور کتابونه د حواله سره لیکلي یا را روان دي یا صدا سي پکې دغه شته دا خو تا ډېر خپل سوال وکړه او دا سوال ډېر کم خلک کوي منګه په دارالافتا کې چې کله په الکانو مقالې لیکو په علماو منګه غیله نوې موضوعات ورکو لکه مثلا ډیجیټل تصاویر قرآن او سنت کی روشنی میں چې دا روا دي ناروا دي نو په دې مستقله موږ یو مقاله لیکلې ده دا سه زراعت او داغي اصول نو په دې مستقله یو مقاله ده دا سه ډیر ناشنا موضوعات چې هغه نوي دي نو په هغه مقاله موږ لیکلي دي او موږ یو لچ مقاله ورکو دا 300 نه تر 700 صفحات پورې هغه لیکي نو هغه ما سره پرتی دي ډیر شي او په نو موضوعاتو او د چپای و زمونږ نه رسی ځکه چې چپای نن زماړي خرچه غواړي نو دی خو د مدرسې خرچه هم شي اخو د وحدت المدارس بورډ خرچه هم شي بیا د زما خو الحمدلله مېلمه خو خپل قسمت راړي خو د مېلمنو خرچه ظاهري تور باندې خو نو نن هم د تاسو قتل تاسو نه مخ کې 15 کا سره غړي باړې نه هغه نه مخ کې د پیښورو هغه نه مخ کې نورو نو ټول د مېلمانه زی او راضي نو هغه خرچوم شي او الحمدلله منګه دا چغې نه دی والی چې قرضیان یا را باندې قرضا ده یا مدرسه مکروزه ده زمونږ ډېر ښه مرګري شته او ډېر ښه مرګرتیا موږ سره کوي جی جی موضوعات خو ډېر دي خو یو لویه کارنامه چې په هغې زه خپل ترنګ نه دی تمام کتونکي چې زمونږ په زرګونو دي او د پاکستان نه بلکې د دنیا ګوټ ګوټ کې موږ ګوري د هغې طرف ته مبارکباد در کوم او هغه دا ده چې تاسو د ځان دپاره یو جدا بوټ هغه منظور کو اړه ما جدا بورډ منظور کو لکه راته دا وایي چې اشاعت توحید و سنت ځان له یو مسلک ته یو پارټي ده یو سیاسي پارټي ده
کدی جدا بورډ کم ضرورت پېښ شو چې د خلکو دغه کم کنفیوژن دغه لري شي منګه بورډونه مخکې وو دا نه چې نو خو زمونږ یو موقف وو جی او موقف دا چې موږ وی اصل قرآن کریم دی جی بیا ورپسې احادیث دي بیا ورپسې فقه اصول او بیا صرف نحو او دا علوم دي په هغه بورډونو کې قرآن کریم له دور اهمیت نه ورکړی شوی جی جی او څنګه چې په کار وه د قرآن خلاصې د قرآن مقاصد د قرآن سورتونو امتیازات په دې د تدبر قرآن په دې د هغې دوره کار نه کړی نو موږ دا غوښتل چې موږ خپل بورډي او موږ هغې خپل نصاب برابر کړو نو د هغې نه چې یو کس فارغېږي نو هغه به د قرآن او حدیث باندې هم ښه پوهېږي او هغه به د معاشرې په اصلاح باندې هم ډېر ښه پوهېږي دویم دا چې په هغه بورډونو کې موږ خو دا نه وایو چې موږ ته لږ ښه نه کتله ځکه چې موږ هم ورته محتاجه نه وو خو هغسې نه وه څنګه چې نورو ته یې کتل نو هغسې زمونږ د ملګرو سره هغه رویه نه وه نو موږ وی چې راشه سړی پردي کانډر کې اوسېږي او چې کله یې وس نه رسي او چې وس یې ورسي بیا ځان له خپل کانډر جوړوي نو ډېر زیاته مننه په الله ګران شی اخره کې راته د خپلو شاګردانو حوالې سره ووایي چې تر دا دمه پورې فارغ التحصیل د دې ځای نه چې کوم ستاسو شاګردان دي اندازتاً څومره دي او زمونږ د موضوع د دې کوم چې نوي ګلان لګېدلي دي په دغه ګلدسته کې هلته کارونه کوي د دې باره کې څه تاثرات دي زمونږ شاګردان د 20 لاک نه اوښتي دي چې افغانستان پاکستان ایران اوس په ایران کې چې دی نو زما یو کتاب دغه په فارسی ژبه کې چاپ شو زما د والد صاحب کتاب اصول سنت په فارسی ژبه کې چاپ شو نو په ایران کې په بیروت کې زمون کتابونه چاپ شوي دي زما د والد صاحب کتاب په قطر کې چاپ شوي دي او د هر ځای د هر علاقې کې زمونږ شاګردان چې نو خواره دي ځای ځای ته رسېدلي ډېر لرې لرې حتی کې چې ما اورېدلي دي چې په افغانستان کې د فوج چې کوم جرنیل دی نو هغه هم پنجپیر کې قرآن ویلی دی جی جی بالکل نو چې 20 لاک نه زیات شي نو بیا خامخا رابطه هغوی له پکار چې موږ سره کوي نو موږ ته به پته لګي او داسې موږ ته پته ځکه لګي چې اول خو داسې سیسټم نه و که نه چې یو ارګنایز دغه خو نه و که نه بس قرآن به وي او تلل به خپلو علاقو کې به کار کو وختي ما ته یو ملګري دلته یو لوی افسر یاد که په دغه کې ایرفورس کې وی چې ستا شاګرد دی د بونیر دی نو ما ورته ما ښه ما هغه رابطه نه ده کړې او ما ته یاد نه دی نو بیا هغه نمبر راله راکړه ما زه بیا به ورسره په دمه باندې چېرته رابطه وکړو نو الحمدلله شاګردان ډېر زیات دي د دې حوالې سره څه پیغام ورکوئ دي ته د دوی خو د دوی د راتلل خپله په مینه دلالت کوي چې یو سړی سهار را روان شي او وایي چې ځئ چې ځو پنجپیر ته ځو نو چې پنجپیر ته راځي خو پنجپیر سره مینه یې که نه محبت دا محبت سړی راولي ګینې پیسې دې هم لګوي ځان دې هم کړی بیا ما روټۍ تیاره کړې وه په لاره کې د روټۍ هم خوري چای دې هم څکي نو دا مینه ده که نه چې په ما هم بوج نه اچوي او راضي هم او ګړه هم کوي او تکلیف هم کوي نو الله دې دوی له ډېر اجر ورکړي او د بونیر خلک خو هسې هم د ناګرای او بونیر او دغه علاقې خلک خو هسې هم ډېر دینداره او د پخوا نه مجاهدین تېر شوي دي او دینداره تېر شوي دي نو اوس هم پکې هغه دینداري شته او ان شاء الله تاسو رالی په ما بدل راوړو اوس بس درځم نو شخص په الله ګران شي یقینا سوالات او معلومات زمون ډیر زیات موږ چې تاسو نه موږ ډیر راغستل خلکو ته مو رسوله او دغه لپاره به دوباره ریکوست کوم چې زلمه ته بیا ټیم راکوي خصوصا د مولوی صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې په تاسو ټولو باعث شوی دی او تاسو راغونډ کړی او دا کړی او د دې راوستي نو دا ما سره مینه ده او تاسو سره مینه ده اوس به تاسو وینئ دا ګاډي به را رواني خلک به را رواني دا ماهانه درس لا نو اوس مازدیګر پسې به تاسو وینئ نو ډېر به خوشحاله شئ انشاءالله او زه تاسو ته یو نښه ښیم کله چې د ګناه ځای ته لاړ شې نو ته چې ځې ته به خوشحاله او چې کله واپس ځې نو ستا به زړه چوي خفه به او کله چې د ثواب ځای ته لاړ شي نو ته چې ځې نو وایې به چې دوره لار مې وواله او ستړی شوم مزل مې وکړه او دا وشو دا وشو خو چې کله ته واپس ځې نو ستا دا زړه به د خوشحالۍ نه هوا کوي خوشحاله به نو دا یو نښه یې دغه لکه د حاجي مبرور نښه دا چې دغه خوی بدل شي لکه نه اخلاق بدل شي نو دغسې د دې سفر د ښه والي او د بدوالي نښه دی چې ښه ځای ته لاړ شي واپس ځین ته به پتلو کې خوشحالي او چې بد ځای ته لاړ شي چې واپس ځین ته به خپې
نو دا به تاسو په خپله محسوس کوئ چې ښه ځای ته راغلي وئ که بد ځای ته. یو ځل به بیا درنه مو غوښتنه کوو چې دوباره به ټیم راکوئ. زموږ د تشنګي دومره ده چې دا په یو دغه کې که موږ انټرویو کې راجمع کوو نو سمندر به څنګه په کوزه کې راجمع کوو، خو د خپل طرف نه برته دغه څو شعرونه ډالۍ کومه چې یادونه به په هر لوري د ځان پرېږدم او ځم به، یادونه به په هر لوري د ځان پرېږدم او ځم به، ستا لار کې به خواره واره ګلان پرېږدم او ځم به، روان په سمه لاره به کاروان پرېږدم او ځم به، منزل به نه وي نسل ته آسان پرېږدم او ځم به، او په سخته کې په کار یم راغلی د یارانو پراته کې به څرنګه یاران پرېږدم او ځم به، جهاد مې مشغله ده شهادت زما ارمان دی، جهاد مې مشغله ده شهادت زما ارمان دی، باطل ته به بیا څرنګه میدان پرېږدم او ځم به، یو ځل به دوا خان جانان د یار د برکته دې چم کې خپل رخې رخې ګریوان پرېږدم او ځم به. نو قدرمندو دا ډېر مزیدار ډېر خوندناک مننو. دا هغه څوک دي چې د باطل خلاف د جهاد دغه میدان کاغه د قلم په ذریعه کاغه د جبه په ذریعه دی هغه جاری ساتل دي. الله دې تاسو په عمر او تاسو په علم تاسو په قلم کې نورم برکت واچوي او ان شاء الله آینده د لپاره بیا هم ټیم راکوي. دا زما یو خواهش وي چې تقریبا یو تاسو ډیر زیات قیمتي وخت هم له یو 20 منټ بیا هم راکوي. دا دوه درې سوالونه نورم پاتې دي خو تاسو دغه دي قدرمندو باید چې موږ دغه علمي شمو قدر وکړو، په ژوند دې قدر وکړو او د دې د علم نه استفاده وکړو، په ځای د دې چې د مرګ نه وروسته بیا ستایو او دغه د علم شمه زموږ سره نه وي. الله دې د علم او عمل کې برکت واچوي. تر راتلونکي پروګرام پورې یقینا چې بیا به دې څخه راځو دي نو بیا د دې د ژوند متعلق نورم دغه راکو خپل قربت د وخان جانان له اجازه ترکه چرته چې خاد او آباد اوسئ.